پیر صاحب زما د رب باندې قسم وي چې ستا سره به زما سیاسي اختلاف هم وي او ستا د کردار نه به زما نفرت هم وي، خو ستا د ذات نه ګورې زما نفرت نه دی. او موږ چې کله هم ستا په باره کې ویډیو جوړو نو د دې دا مطلب نه دی چې ستا سره زما سیاسي سوچ او فکر جدا دی یا ستا نه موږ نفرت کوو. والله به بالله زه چې کله ستا په حق کې ویډیو کوم نو زه صرف او صرف د مسلمانۍ په خاطر د پښتونولۍ په خاطر او په سر دی د رسول الله سنت پټکی پروت دی او په مخ مبارک دی ګیره ده، په دې خاطر زه دغه ویډیو ریکارډ کوم. پیر صاحب که خیل تا ته یاد شي د نن نه 3-4 کاله مخکې کله چې ته پی ټي آی ته لاړې تا ته ما یو ویډیو پیغام در کړی چې پیر صاحب موږ ستا نه هېڅکله هم نفرت نه کوو که ته پی ټي آی کې په هر جومات کې، خو مهرباني دا وکړه پیر صاحب چې لکه مطلب ته یو عالم یې نو دغه جومات کې چې په دغه جومات کې کار وکړه، په دغه جومات کې دعوت وچلوه چې نور خلک هم ستا غونته کې چې کومه دی هغه جوړ شي. خو تا ته موږ یو خبره کړې وه چې پیر صاحب په تا باندې به د ماحول اثر کېږي او ته به غیر سنجیده شي، ته به چې کومه دی هغه سنجیدګي به په تا کې ختمه شي، په دغه جومات کې به په تا باندې دا اثر چې کومه دی هغه کېږي. د هغې وجه دا ده چې ته د مخکې په کوم جومات کې وي جمعیت علما اسلام په هغې کې د نیکانو یعنې د علما کرامو تعداد ډېر و، نو کلته یو سړی غیر سنجیده یو لکه مطلب هر څومره بد اخلاق او لکه داسې ګډوډ کارونه کوي نو په هغه جومات کې هغه نه پاتې کېږي. ولې چې په هغه جومات کې سنجیده خلک، نیکان خلک، پاکان خلک او د نیک کارونو والا خلک ډېر دي. صحیح ده جی. بیا که بل طرف ته ته چې اوس په کوم جومات کې په دغه کې موږ په چا باندې دغه نه لګو، خو په دغه کې غیر سنجیده خلک ډېر دي، کراوډ ډېر دی، غیر سنجیدګي پکې ډېره ده. نو هغه څنګه چې په انسان باندې په کوم ماحول کې پاتې شي دغه ماحول اثر پکې کېږي. تا ته موږ ویلي په تا باندې دغه ماحول اثر وشي او لکه مطلب ته چې په دې کوم ځای جمعیت علما کې په دې کې چې پاتې شي بهتره ده دغه جومات ته مه ځه. خو تا ونه منل، تا ویل چې نه زما خپل ژوند دی او زه به ولې چې کوم دی غیر سنجیده کېږم. نن هغه اثر په تا شوی دی او چې کومه د دنیا غیر سنجیدګي ده، کوم د دنیا ګډوډ کارونه دي هغه ټول په تا کې دي. حالانکې تا سره یو ډېر غټ نوم تړلی دی د عالم، بیا تا چې کومه حلیه جوړه کړې ده که نه نو هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو برابر جوړه کړې ده. نو مهرباني ته دا وکړه چې تا ته خو موږ ډېر نصیحتونه او پریادونه دغه وکړه، نور هېڅ هم مه کوه چې څه کې له جنکو سره راځي، هلکانو سره راځي، چا سم چې راځي هغه د خپله مرضي ده، خو دا پټکی لرې که بس دا پټکی لرې که وجلې چې مخالفین بیا دغه پټکي په وجه ټول علماو ته چې کومه دی ستا په نظر ګوري وایي ټول علما کرام داسې دي او ستا په وجه دغه پټکي ته بیا خلک کنځلې کوي، ستا په وجه ګیرې ته چې کومه دی کنځلې کوي، د رسول الله سنتو ته چې کومه دی هغه کنځل کېږي. ته د خپل کمنټونه خو وګوره که نه. نو مهرباني به ستا دا چې دغه پټکی چې کومه دی لرې که بیا که څه کې هغه کوه، هغه د خپله مرضي ده. صحیح ده. بیا ته ډایرکټ راشي ای آی مړه دا کم دور دی یار، ته چا له سترګو کې خاورې اچوې، لکه مطلب ته چا ته لګیا یې، لکه که ته ځان ته هوښیار وې که نه نو ستا پلاران شته په هوښیارتوب کې. ښه پیر صاحب ای آی مړه بس زه به څه ووایم یاره بس ای آی او بس وروره نن سبا چې چا هغه 2 نمبر ویډیو لیک شي راشه وایي ای آی ده. نو دا ای آی د بې حیایۍ په زیاتولو کې چې کوم دی یو غټ کردار لوبوي، یو غټ کردار وروره بس ویډیو بیا لیک شي ښه ریل ویډیو وایي دا ای آی ده. نو زه نه پوهېږم چې دا څنګه دور رالی، خو پیره دا زمونږ پیغام به ستا ته د ورورولۍ دا به د دښمنۍ نه وي. ښه قسم دی موږ د باندې خفه کېږو لکه ستا دا حرکتونه او ستا دا حساب کتاب دا څه بل خوا روان دی.